د پاکستان سابق فاست بالر محمد آصف شاهین افریدی ته د ابھیشیک شرما آؤٹ کولو مشوره ورکړه ده د ابھیشیک شرما آؤٹ کولو د پاره شاهین افریدی ته کم کې سنبال کول پکار دی محمد آصف شاهین افریدی ته یو ښه مشوره ورکړه ده محمد آصف شاهین افریدی ته څه مشوره ورکړه پاغي ډیټیل سره خبره کوو خو میچل سٹارک ابھیشیک شرما وکټ په آی پی ایل کې څنګه غشتلې او پاغي هم ډیټیل سره خبره کوو ټول نه پهلا کشری تاسو لویم کشری شاهین افریدی په ابھیشیک شرما باندې ډایرکټ په وکټ اٹیک کوي څنګه چې شاهین افریدی عادت ته په ډومبنی ور کې هغه ډومبنه بال یا دویم بال خامخا یارکر کوي په وکټ باندې اٹیک کوي نو شاهین افریدی به وهل خوري ځکه په تیر شوی دوه میچونو کې هم شاهین افریدی په ابھیشیک شرما باندې په وکټ اٹیک کول او شاهین افریدی به وهل خوړل نو اوس محمد آصف چې کوم مشوره ورکړي پاغه ټور ډومبنه خبره کو او بیا په میچل سٹارک باندې خبره کو چې میچل سٹارک د ابھیشیک شرما وکټ په آی پی ایل کې څنګه غشتلی و ګوره چې کم تیز بالر وی کم لیجنډ کې لاړی وی کنه نو هغه د بیټسمن تنګول کوشش کوي پہله بیټسمن تنګي او بیا په اٹیک کوي نو دا رنګ میچل سٹارک هم په آی پی ایل کې کړی وو په هغه بعد کې خبره کو خو محمد آصف شاهین افریدی ته دا مشوره ورکړی دا چې ته ابھیشیک شرما لا پلاین او لینث کې په وکټ باندې بالو کا پلاین اور لینث کې په وکټ باندې بالو کا دا نه چې ته ول اف سٹم لا یاډر زیات بالو کې یا ول لیگ سٹم لا کولاو بالو کې یا په وکټ باندې اٹیک وکي په وکټ باندې اٹیک مطلب دا چې فل لینث بالو کې مطلب یارکرو کې ته په لاین باندې بالو کا او په لینث باندې فوکس وکا او په وکټ باندې دا نه چې ته لاین او لینث باندې بال کې خو ته مطلب آپ سٹم لډیر زیاتوزی یا لیگ سٹم لوزی نو دانا خو ته په میډل سٹم باندې بال کې خو په لاین او لینث کې یارکر کوشش پنه کې دا ول محمد آصف شاهین افریدی ته مشوره ورکړی دا خو بل طرف ته میچل سٹارک په آی پی ایل کې ابھیشیک شرما څنګه پساو کړو ابھیشیک شرما او میچل سٹارک آی پی ایل کې چې کله یو بل ته مخامخ شو د ابھیشیک شرما په آی پی ایل کې هم ډیر زبردست بیټینګ کولو چې کله کولکتا نایټ رایډر سره میچ راغو هغه په د تیر شوی سیزن کې کولکتا نایټ رایډر میچل سٹارک اشتلو جی نو میچل سٹارک داسې کوشش داسې بالو کړو منی دوه درې باله ولا اف سٹم لوکل او سوینګ بیکل ولا او سلیپی ولا هم اشتلو سلیپونه ولا دوه سلیپی ولا اشتلو او اف سمنه ولا بال آؤٹ سوینګ بکول کا اف سٹم له بالو کو نور بهم ولا اؤټ کو نو ابھیشیک شرما دا ذهن جوړ شو چې د معنا سلیپ تکي چوباسي چې د معنا سلیپ تکي چوباسي درې باله ولا داس وکول او سلورم باله ولا په وکټ باندې اٹیک وکړو په وکټ په میډل سٹم کې بال پیچ کو او لګ معمولی غونته سوینګ ورکو او د اف سٹم وکټ تی وښتا پهله ولا اف سٹم لا بالو نو کول چې ابھیشیک شرما له ذهن جوړ کو چې د معنا اوس په سلیپ کې چوباسي د معنا کولاو بالو نه کوي او بیا په ډایرکټ په وکټ اٹیک وکړو نو شاهین افریدی له هم پکار دی چې د ابھیشیک شرما مایند ریډ کی او هغه نه پس هغه لک تنگ کی او هغه نه پس په وکټ اٹیک کوي کچره شاهین افریدی ډومبنی بال نه په وکټ اٹیک کوي نو بیا ښکارا خبره ده چې ټول په دنیا کې ټولو بیټسمنانو لا پته چې په ډومبنی ور کې شاهین افریدی په وکټ اٹیک کوي هر بیټسمن له هر اوپنر لا پته چې شاهین افریدی په ډومبنی ور کې خامخا یار کر کوي هغه لاغه تیار ولاړي نو پنن میچ کې شاهین افریدی له پکار دی چې ابھیشیک شرما پیره لک تنگ کی اف سٹم له دوه درې وایډ ولو کا بشک ته ولا وایډو کا خداغه به ذهن دا جوړ شي چې د معنا کې چو باسي یاد چې کم ذهن نه اف سٹم لده او سلیپ ولا هم ولا د میچل سٹار کار ور سره وکا نو کې دیش چې بیا او د ابھیشیک شرما وکټ په سٹارټ کې غشتل ډیر زیاته ضروری ده ځکه تیر شوی چې څومره هم میچونه شوی دي هي کې ابھیشیک شرما انډیا له یو خپل سٹارټ ور کړی دی بیا کته بیټسمنان نه دي چلیدلی نو کچری د ابھیشیک شرما وکټ پاکستان ته زر ملو شو نو بیا ښکارا خبره ده چې پاکستان به د انډیا ټیم په کم سکور باندې ریسټریکټ کی ځکه نور کې لړیان چې کم دي ای بیا داسې گیم نشي کولای څنګه چې ابھیشیک شرما طوفاني اننګز کوي نو دا آصف مشوره وا شاهین افریدی له تاسو د حواله سره سره تاسو خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ